اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر 50 نے والے شدہ اولگیو بالسلام. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ته د خوب تعبیر وی هغه دومره زیات متاثر شدی چې وی دا سړی راولي دا سړی ما تراولي یا چا چې تعبیر درکړي دی په جیل کې. وقال الملك بادشاہ وی ایتونی بیر اولی دا سړی ماتا فلما جاء الرسول کل چراغ دتا استاد بادشاہ استاد لفظ وائے قاصد وائے نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته مبارک شه ستاره حیوف خلاص شوی ستاره حیوف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ترخه تجربه وړاندې شوی و چې کله هغه دوه کسانو ته د خوب تعبیر وې نو چې کوم یو کس خلاصې دا هغه ته وی ګوره د بادشاہ وړاندې زما تذکرہ وکا چې په دې جیل کې یو سړی بغیر د ګناه نه پروت دی. صحیح نو الله تعالی ته دا خبره خو خنشوا چې ته خو پیغمبر مخلوق تخپل عریضه نه وړاندې کوي خپل عریضه الله ته وړاندې کوي نو پورا وکاله مزید وساته جیل کې په دې یو خبره او وکاله مزید وساته چې وکاله مزید ته کې بیا عریضه بل چا نه وړاندې کوي. صحیح نو دې کړت چې هغه ورته راغی ورته بادشاہ دې غواړي اره حاش وې داسې چرته وځم لومبه خپل براءت غواړم پاکي غواړم څه غواړم خپل پاکي غواړم چې زما څه جرم شته کداغه څه زوزم دا خو معنا دا چې بادشاہ زه معاف کړم جرم مې کړی دی بادشاہ زه معاف کړم نه ما جرم نه کړی باید چې دا کیس زما خلاف واپس واغستې شي دا کیس دی وډرا کی چې دا بیسټ کیس دی. صحیح چې ریکارډ میں صفائی. وقال الملك بادشاہ وی ایتونی بیرا ولی دا سڑے ماتا فلما جاء الرسول کل چراغ تقاصد استاذ قال اوید ارجع واپس لارشا الى ربکا ماسٹر خپلتا مالک خپلتا ربکا مانا بادشاہ خپلتا فاسألوا اغن تپوسو کا ما بال النسوة اللاتی چسو قصدا غخضو اللاتی آخذ قطان ایدی اللہ چچا کٹکڑو لا سنخپل ان ربی تاکی سر رب زما بکے دین لغلیم پا تدبیر دوی بانے پا مکر دوی بانے عالمو قالا نو بادشاہ دا قاصد راغوی اغا دا سجین روزی یو اغوی چنون بے اغا دا خودو کم سٹیٹمنٹ چے دے زما خلاف ور کردے خودو زما خلاف سٹیٹمنٹ ورکړل دی نو به هغه سٹیٹمنٹ زه غواړم چې دا غي کلیرنس شي. نو بادشاہ وی اخذ را حاضر کړي بادشاہ ته پوښتنه وکړه قال وی بادشاہ ما خطبكنا بصدق سستاسو اذراوتن دعا وقت تاسو ډیمان کړو یوسف نا ان نفس د نفس دا قلنا دی ټول وی حاش لله سبحان الله ما غلمنا غلیمون دا محسوس کرے دتنا من سوئن اس بدا ارادہ مونږ نه محسوس کرے اب ټول زمون کیسه چې وته ټول فیبریکیټډ وا ټول کیسه تو فیبریکیټډ وا. قالت امرات العزیز او خذ عزیز رئیس جمهور عزیز کو رئیس جمهور الان خص الحق وی اس حق واضح شو انا راوتو عن نفس ما مطالبہ کرے وا ڈیمانڈ میں کرے ودنا دنفس دد و انه لمن الصادقین و یقینا دے درشتونو سخو د حزب د اراده نوا ما فیبریکیشن کرو هم څه کړو اوس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته قاصد راغی ویغه کیس صرف دانه چې بادشاہ وډرا حکم کو اخذ خپل سټیټمنټ واپس واغست خپل دعوه واپس واغست موږ دروغ ویل. نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رد عمل سو وی ذالک دا ټول معاملہ ما دې د پارا کول لی عالم چې بادشاہ په دې پوښي انی لم اخنه چې ما دې خیانت نه کړې بل غیب د په غیر حاضر کې د په کور کې نو ما د په غیر حاضر کې څه خیانت نه د کړې دا دروغ
وان الله اجپدے خبر پوش چ اللہ تعالی لا یادی ناکامیابی کہ دل خائنین تدبیر د خیانتګرو خلقو. نو اوس دا کوئی اوه خو ورسره یو بل شی رد ک چې دې معنا دا نه ده چې ځان د پاره سره ډېر لوی کلیم کوم زړه پاک باز سره یم. اگر چې پیغمبر وی پاک باز خو کلیم نه کوي، پیغمبر وی پاک باز کلیم نه در تکبر راغی، پیغمبر تکبر کوي. وما ابرئ نفسی ویز ځان د پاره د نفس تبریه نوا پاک بازی نوا. ان النفس تاکي سره انسانی نفس لاماره بالسوء یقینا به حکم کوونکې ده بالسوء د بدو. ځکه ډیزایرز دي انیمل ډیزایر، حیواني خواهشات دي انسانی نفس کې، حیواني خواهشات دي انسانی نفس کې. موږ تلو آیاتونو ته کنو کړی سورہ شمس والا آیت تلی والله تعالی فرمای و نفس و ما سواها، زما د قسم وی د انسان په نفس باندې او د په پروپورشنل پرفیکشن باندې. پروپورشنل پرفیکشن معنا دا ده چې د نفس یوازې د فرشتي هم نه دی، یوازې حیواني هم نه دی، کمبینیشن د دواړو. د فرشتي نفس یوازې د فرشتي نفس دی، لہذا خواهشات نه لري. د حیوان نفس یوازې حیواني نفس دی، صرف خواهشات لري. فرشتہ په یو ایکسټریم دا، حیوان په بل ایکسټریم دی. او الله تعالی و انسان دغه په دامیت کې بیلنس ساتل دی. دغه ته تسویه ویل ده چې و نفس و ما سوا، قسم دې په انساني نفس باندې و ما سواها، ارده په بیلنس کېدو باندې چې د نیچر ما ډیر بیلنس پیدا کړل. نیچر مو ډیر بیلنس پیدا کړل. څنګه بیلنس؟ فالهمها فجورها وتقواها. الله تعالی وی د په نیچر کې ما د خیر او د شر د دوړو استعداد او قابلیت چولې. د انسان په نفس کې ما د خیر او د شر د دوړو قابلیت چولې. دا اوس د ټیسټ دی چې د خیر پهلو غالبای او که د شر پهلو غالبای. نو ورپسې و فرمایل چې قد افلح من زکاها، یقینا کامیاب دی هغه کس چې چا دا نفس پاک وساتو، د حیوانیت ته مغلوب نکو، حیوانیت ته مغلوب نکو. وقد خاب من دساها، الله شاغ سره زای شاغ سره چې چا دا نفس کرپټ کو، حیوانیت په غالب راغی. څه په غالب راغی؟ نو حیوانیت چې شابه غالب راشي، ها نو حیاوی پکې، غیرت، د حلال او حرام تمیز، انسانیت، اخلاق، اقدار، کردار، ټول بیره غرق شي، ټول څه شي بیره غرق شي. سیکولر ساينسز دوه قسمه ساينسز دي، یو ته سیکولر ساينسز، بل ته سوشل ساينسز. سیکولر ساينسز اخلاقیات نه کوي، سیکولر ساينسز اخلاقیات نه کوي، هغه پرایورټي ورکوي مادیات له، څه ورکوي مادیات له. لہذا حیوانیت په غالب دي. څه په غالب دي؟ حیوانیت په غالب دي. څوک څنګه دوکا کوي؟ یو کاغذ ولېګا چې U1 څوک $1 million او بیا نره خط یغه سړي سره وخت نشي ویلي، اصل ویلي نه $2 million نه وګټل. صحیح چیټینګ دی. څه شي چیټینګ دی. ځکه سیکولر ساينسز د اخلاقیات نه کوي، دا کردار نه کوي، دا کریکټر نه کوي، دا صرف پیسو کې لوبه کوي چې خپل بس پر مفاد ته ګوره، مفاد سوچا سکوا، مفاد سوچوا. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي ما چارلس ډیګال هغه ته بن ګوریان د اسرائیل پرایم منسٹر چې ډیګال کړه سعودي عرب دورہ وکړه، نو بن ګوریان ورته یو لیټر لیک، بن ګوریان ورته یو مکتوب ورته نوشته کړ چې ما ستا دوره د سعودي عرب چې زمونږ دشمن دی، دا غي دا ځکه ته زمونږ دوست دی او تا د سعودي دورہ وکړه، دا ما ډیره ډیسلایک کړه، دا ما ډیره. نو چارلس ډیګال هغه ورته بس یو سنټنس ولیک، انګریزي کې ورته یو سنټنس ولیکو، وی state believe in interest not in friends. ریاستونه دا مفاد ته ګوري، دوستو ته نه ګوري. صحیح شه؟ حالانکه اسلامي ریاست چې هغه دوستای ته لومبه ګوري، مفاد رسته کوي. څه ته ګوري لومبه؟ اسلامي ریاست په دې باندې بیس وی چې کوم سټ سره دوستی ده، نو په دوستای کې سپورټ ورکو، چیټ بنه کې. صحیح پر مفاد ور لپاره قربان کړ. صحیح شو خبره؟ اللہ تعالیٰ فرمائی چې قد بلکې نن خو د سټیټ نه د انډیویجوال مسله هم دغه ده، د افرادو مسله هم دغه ده. خلک دوستو ته ګوري که مفادات ته؟ مفاد ته ګوري. هغه د کردار مسله، د اقدارو مسله، د روایتو مسله، هغه موږ پښتنو هم ختم شوه. حالانکه موږ روایت سره ډېر کمیټډ خلک، موږ روایت سره ډېر کمیټډ خلک وو. موږ وایو نه
توبه استغفر الله ما د حیات په کوڅه کې وبسکلی ما د حیات په کور کې مالګه خړل ده دا استاد روایت نه چې د حیات کور کې مې نمک خړل دی صحیح ته زمانہ دا ډیماند کې زدا غو مطابق څه غلطه خبره وکړه ما دا کور کې نمک خړل اوس خو چې کور کې سره نمک خوري هغه لال شي الله تعالی دې معافي قد افلح من زکاها وقد خاب من دس وګوره کردار دینه معلومیږي دی خو وګوره چې زما او د سلامت دوستی زما د سلامت دوستی او د دوستۍ تقاضا ده چې زه او د یو بل سره خیانت بنه کوم چیټینګ بنه کوم بلکې د یو بل ډیفنس وکړو یو بل سره وکړو ډیفنس وکړو دفاع وکړو په غیر حاضرۍ کې هم غیر حاضرۍ کې خو اس کو دوستۍ کې ماده سره سزیاته وکړو یعنی د په غیر حاضرۍ کې د چا ها سره نه هغه دغه څنګه سړی صحیح شو او چې دا پته ولګي نو بیا د کردار او د اخلاق په حواله باندې سړی له د ضمیر زور ور کوي نو چې حالانکه غلطی ما کړې ده خو چې سلامت مال مخې لازم سترګې دغه ته کیږي سترګې څه کیږي دغه یعنی دې زما په کردار باندې ځان ته شرمنده دی زما په کردار باندې یعنی دې ما ته نه مشي کېږي حالانکه دغه خطا نه وکړي خطا ما کړې ده دا د کردار د علو او د لوړوالي دلیل دی زموږ پښتنو کې بداسي څنګه نه سمجانا ها دې لالي په دوستۍ کې را سره غلطي کړې ده چې مخې راشي زما سترګې وشرمېږي چې راته مخې راشي معنا چې هغه شرم له چټي ور کړی دا خو زما سترګې وشرمېږي حیا راشي ما ته دا صحیح ده نو یو نفس هغه د نفس اماره بالسوء دا د کافر او د فاسق فاجر نفس دی دا چا نفس د کافر نفس او د فاسق فاجر چې صرف د بدو حکم کوي ورته بدی ورته انسپایر کوي او دویم دا د خالص مسلمان یا د پیغمبر نفس د اولیاء الله یا د پیغمبرانو نفس هغه ته نفس مطمئنه وي موږ ته سورته فجر ته چې الله تعالی فرمایي چې یا ایتها النفس المطمئنه او مطمئنه نفس او مطمئن هغه نفس چې د satisfied وي with the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala په ته باندې اضافت راځي دنیا کې لوی خیر راغی هم په سفر کې پروزي په دنیا لوی تکلیف راغی څه کده کې سټیبিলিټي وي دغه څه وي دغه سټیبিলিټي وي دغه په سټیبিলিټي کې سفر کې راځي یعنی دا څه نه چې د سار یو شان یو بس لږ سات بس غلولې بل غلط شو وي صحیح شو نه پس دې وي دا ټول معاملات د دنیا کې چلیږي با ټول معاملات دنیا کې صحیح او موږ په پښتو کې ضرب المثل دی وایي چې غل نه نو کونه د مرج ده تاسو پښتو کې څه کوي دا غل نه د بادشاہ مو دی لا دغه علاوه تیز پښتو ده کلیواله ده وایي چې غل نه نو کونه د مرج ده یعنی دا کونه دی ولې دی چې غلا نه کړ نو څه غلطی نه کړې نو تابانه صافت راغی لکه دنیا د څو کله بخیر کی کله بشر کی پتا صافت پروت تخپل سټیبিলিټي شو کوا چې څنګه یې دوسیه چې څنګه یې دوسیه صحیح سټیبিলিټي نو دې ته وایي نفس مطمئنه دې ته وایي نفس مطمئنه ځکه دې وایي چې راځي دنیا کې خیر وي او که شر وي دا الله تعالی فیصله ده او چې دا الله فیصله ده نو کوم چې خدای ما لپاره فیصله کړې ده فإنك لن تستطيع أن تخطئها موږ نن د حدیث په دې درس کې خپل مرګرو ته دغه درس ورکو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کټوله دنیا را یو ځای شي ان یذروک بشیء لم یذروک بشیء الا قد كتب الله لك چې ټوله دنیا پلانینګ وکړي چې د فلاني سړي له تکلیف ورکو دای کاله تکلیف نشي درکول مگر هغه تکلیف کې کوم خدای الریډي ډیسایډ کړی دی دای صرف وسیله جوړ شو خدای تکلیف الریډي الله تعالی فیصله کړو وانهم ان اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ټول دنیا یو ځای شي چې د فلاني سړي ته خیر ورسو دیتا ته هیڅ خیر نشي در رسوله مگر صرف هغه عمر چې څومره الله تعالی ډیسایډ کړی دی نو کله دی سړي د عقیده جوړه شو نو پته کیس تغییر مغیر ناراضی نه په مصیبت باندې نه پر راحت باندې تاسو ما واقعه ذکر کړو خواجه نظام الدین صاحب اولیاء رحمت الله علیه له ولی سره دی دا هغه مدرسې ته شپ را روانو څه شي کشته پاکستان کې ګرین او غلا او د خوراک سامان ټول را روانو خواجه صاحب رحمت الله علیه امر څه کې ناس درس وی یو سړی ورته راغی په حضرت هغه شپ په ورنپول کې راغلی دی ګرداب کې معنا سینکینګ وی ګرداب کې راغلی دی خواجه صاحب الحمدلله سوي الحمدلله صحیح لږ ساعت بعد بل سړی راغی وی جی شپ د ګرداب نه راووت نو خواجه صاحب بیا وی الحمدلله
چې درس ختم شو یو شاګرد ته تاسو کوی چې په دې ته پوه نه شو ګرداب کې څون ختم مصیبت ده باید چې دی ویل چې انا لله و انا الیه راجعون چې راوت راحت ته باید چې الحمدلله دی ویلې تا په دواړو صورت الحمدلله وې خواجه صاحب رحمت الله علیه ورته وی نه مې دا وړاندې الحمدلله په مصیبت ویلې و نه چې ګرداب کې جهاد هم خطرې نه مې دا رستنه الحمدلله پر راحت ویلو چې جهاد د ګرداب نه راوت ویجی تا پسو وې ما په دې وې چې دا دومره لوی مصیبت راغی چې زمون خوراک ختميږي نو ما خپل زړه جج کړ سمو کړ خپل زړه مې جج کړ چې د الله سره تعلق کې کمزوري راغله د مصیبت د وجه نو چې زړه مې جج کړ نو په کنیکشن کې سفر وکړ نو راغله صحیح بلینکینګ یو چې کنیکشن شته بلینکینګ یو چې کنیکشن شته او نمبر 2 چې کله د راحت خبر رااله نو کله سړی الله سره تعلق ختم شي د مصیبت د وجه کله تعلق ختم شي د راحت د وجه کله ها د مصیبت د وجه زمون شیخ رحمت الله علیه فرمایل و مسلمانانو کې عجیب مصیبت راغی مونږ ویږي هغه څنګه وی چې کوم په حالت خدي دنیوي حالت هغه د مستای د وجه دین پرې خود چې کوم په مصیبت کې دی د مستای د وجه پرې خود صحیح نو دین بس بولیان طالبانو ته پاتې شو دین یې څه پاتې شو د مسلمانانو ور سرکار نشته بس بولیان طالبانو ته پاتې شو ځکه چې کوم مالدار دي او پر حد دي هغه د مستای د وجه پرې خود چې کوم په مصیبت کې هغه د مستای د وجه پرې خود نو دویم مووی سمووی چې ایت النفس المطمئنه چې او مطمئنه نفس ارجعي الى ربك راضيه مرضيه خپل پروردگار ته لاړ شو واپس خوشاله به خدای به خوشاله نو دا اعلی نفس ته پیغمبرانو او د اولیاء الله او د عام مسلمانانو نفس غیر اسی میډیم ولدي عام مسلمانانو چې کوم میانه ولدي میډیم ولدي یعنی فرایض نه خطا کی خودم رډل تقوادار ولدي فرایض نه خطا کوي واجبات هم نه خطا کوي د سنتو اهتمام کوي خو نفلو کې کمزوري د میډیم مسلمان وي ډیر څه وي یعنی میډیم مسلمان دی ته وي چې فرض ته نه خطا کیږي واجب ته نه خطا کیږي سنت موقت ته نه خطا کیږي خو په نفلو کې مستحباتو کې کمزوري نفلو کې او مستحباتو کې نو دې ته میډیم مسلمان وي نو د میډیم مسلمان نه کړه کله خطا کیږي ګناه ته کیږي وایلیشن ته کیږي خو چونکه د شیشه صفا ده د زړه آینه سو آئین صفا دے لہذا چې لږ ګر په پرین احساس کیږي دا او آئین باندې ګر پروت دی آئین باندې پروت دی ګر پروت دی نو گویا چې دنه کله ګناه وشي نو د ضمیر ملامت کی سوشي ضمیر ملامت کی چې او دا کار ما ولې وکړ دې دنه په خپل عذابي سفر کیږي مسلمان دی وګوره چې ما وبرئ نفسي وی زدا ون لرم د پاکی زګې د ځان پل د پارا نفس پل د پارا زکا چې ان النفس تاجی سره انسانی نفس لاماره یقینا د انسپایر کوون کې د بسوی په بدای د سره انسپایر کوي په سوانه په بدای باندې الا ما رحم ربي مگر اج رحم کی پروردگار زما نو نفس بده انسپایر کوي الله بده بچ کوي نفس بده انسپایر کوي الله بده بچ کوي ان ربي غفور رحيم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی ته پوښتنه کو عبد الله ابن مسعود سے دا حدیث تاسو لیکلو کنه ولیکل ورته وی زب څنګه دا معلوموم چې زدي مؤمن ایمان راکښتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اذا سرت کا حسنتک چې د خیر کار دی وکړه هغه سره خوشاله شوي you feel happy because you did something good because you feel something good یعنی مثلا سیف الله خان هغه لیم بلال کړ او شیش کباب وکړل او مونږ له ټول دعوت راکړو مونږ هغه لیم وخړو او د نفس باندې خوشاله شو دا د ایمان دلیل دی ترڅو دلیل دی سیف الله خان نو ورته چې اذا سرت کا حسناتو کا چې د خیر خبره هغه تاسو خوشحالي درکې او غلط حرکت د نو شو هغه افسد دی ها ستاسو درکې پیدا کړ غم زده کړی د دې معنی دا چې ستا ایمان والا میټر صحیح کار کوي تا تخی هیڅ د تخی سر تخی تر مستقیم کار کوي ان ربي غفور رحيم تاجی سرا پروردگار زما بخول کے رحم قبول کے دے وقال الملك بادشاہ وے ایتونی به ویراولی دا سڑے ماتا استخلص لنفسی زی خالصوم دزان خپل پارا خالصوم دزان خپل پارا مانا دے بزما سپیشل ایڈوائزر دی خالصوم دزان خپل پارا دے بسی
स्पेशल एडवाइजर अफसर बकार खास हुई होता सो होता अफसर बकार खास स्पेशल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट स्पेशल एडवाइजर दे तो अस्तखलिफ इदा सड़े थोड़े पोहान सड़े दे मातरावरी जोर से मीटिंग को मधे अफसर बकार खास मुकर्रर हो यूसुफ अलैहिस्सलाम राउस तो वर्तन फलम्मा कल्लमहु कलच खबरे उकरे दसरा बादशाह दसरा मुख्तलिफ मौजूआत वान खबरे उकरे मुख्तलिफ उस पैगंबर दो को से स्टडी करे नहीं देखो इंस्पायर की जैसे कि अल्लाह ताला वर्ता इंस्पायर की कि कम खबर और डिस्कस को यूसुफ अलैहिस्सलाम और तकबल अप्रोच खुद बादशाह हैरान दर्द खबर लोकवामी सियासत माने दुमरे रेलवे अप्रोच थे पर दाखिली मामलात की दुमरे रेलवे अप्रोच थे पर इक्तिसाद दुमरे खपुईगी पर फलानी से दुमरे खपुईगी पर फलानी से का इंस्पायर की यानी जिसका खबर डिस्कस गई न तना बाकायदा और वो फीता लगी दिली सही अफीता वक्त लगी दिली अल्लाह ताला और तफीद गई फलम्मा कल्लमहु कले च खबरों के दसरा काल वे बादशाह वर्ता इन्नका ताकि सरत अल्यौमा नरदे लदेना जमुन खसा मकीन दडील मर्तबे मालिक अमीन और डे ट्रस्ट वर्ती सड़े अमीन माना ट्रस्ट वर्ती देर बा एतमाद सड़े उस्ताद खबरों न मालूम शो उस्ताद द खबरों न मालूम शो मुंगे उस पोजमे द लुम्बा रोज मालूम दीजी मुंगे सवाई मियाज द लुम्बा रोज मालूम बस कुछ खबरें और सरो को तो डेढ़ मकाम मालिक तो डेढ़ बा एतमाद सड़े ट्रस्ट वर्ती सड़े जक्कम सड़ा खलक के पोहान भी अगर फौरन द सड़ी एक्सरे की अकल मन खलक सो की फौरन द सड़ी एक्सरे की बस मरगोर तो वही दी सड़ी मजा आना दे सड़ी दे खबर जोड़ई दे सड़ी मजा कराना कह दे सके दे खबर जोड़ई खबर को बजाय ढेर खुशी दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए अलसनतुम अहला मिन अस्सुक्र वक़ुलूबुम क़ुलूब الزियाब चिदा से मुनाफिकान सर बदी वास्तशी खबर बे दुमर खुशी भी तो बुरे न ज्यादा खोगे वक़ुलूबुम क़ुलूब الزियाब खुदना बे दिलुगान जुनु नहीं तो शर्मखान जुनु नहीं सही न आगा चाला खुदा बसीरत वर करी अगर फौरन पूछी सीधा सड़े खबर जोड़ई दा आर्टिफिशियल दे नेचुरल न दे दा से दे दा आर्टिफिशियल दे दा तसन्नो कई मुंगर तसन्नो वायु मुंगर तसन्नो वायु कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खबर हो के बादशाह डेर पहुंच सड़े और तेतर डेर मकान मर्तबे मालिक और डेर ट्रस्ट वर्ती सड़े काबिल एतमाद सड़े सही यानी माना दारा सिर्फ ताबा ने एतमाद का वेशम और ताला मकाम और मनसब दर को तलस दर को मनसब दर को यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्ते कि मनसब रखे न जमा पर डिमांड बढ़ाके तो मनसब रखे चिजवाड़ मां बढ़ाके सही वर्ते तो आया काल दौर तो वे जहलनी वे मां मुकर्रर का अला खजाइन अर्ज़ द ममलकत खजानो बांधे वजारत खजाना रखा सरा का जके च प्लानिंग दे इक्तिसाद दे प्लानिंग दे सरे दे इक्तिसाद और द मईशत पे नो कतमाना वजीर आजम जोड़ की सही और वजारत खजाना जमा कंट्रोल की नहीं तो इक्तिसाद त प्लानिंग न शो बोले नोरते मा सरा का वजारत खजाना रखा काल जालने अला खजाइन अर्ज़ वे उगर दामाद खजाने वजारत वाले अर्ज माना न ममलकत व खजानो इन्नी हफीजुन ताकि सरद हफीजुन हिफाजत के उनके मां हफीजुन जो ट्रस्ट वर्ती है यो पैसा ब उम पदी की खयानत की ना यो पैसा और खजाने को अहम वजारत बदे के मोतमद सड़े पकार दे कि खयानत न कही जैसे न कही खयानत न कही और दे यो चेक ममलकत था इशू के गुजरे पकड़ में शू गई ना हुसम बादशाह दे हाँ काल के बाद ममलकत बेड़ा वर्गा करी सही आदम पाकिस्तान जो आलिम हो गए वो शेर वेरो तो पाकिस्तान का हवाला था खयूम खान दौर की वे गुरब मीरो सग वजीरो मोश दरबानी कुनज दो कॉलेज इनके छोड़े सिर्फ यो शेर वेलो वे गुरब मीरो सग वजीरो मोश दरबानी कुनद ई हमा अरकान दौलत खान वीरानी कुनद जो दास अरकान दौलत भी दौलत खुद बेड़ा कर कहीं सही वे जालनी बा मुकर्रर का अला खजाइन अर्ज़ द ममलकत खजानो बाने इन्नी हफीजुन ताकि सरद हिफाजत कवन के मा गलीम कोई दूचे मद खजाने उमूर बांधे नो वर्तवे ठीक था नो वर्तवे
ٹھیک ده. اوس دغلته یو مسله ده شرعي مسله سیف الله خان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا نؤمر من استأمرناه څوک چې موږ نه عہده غواړي هغه ته عہده نه ورکو څوک منصب غواړي هغه ته منصب نه ورکو دا بنیادی اصول دي شریعت کې لا نؤمر من استأمرناه موږ نه ورکو منصب هغه سړي ته چې د ډیماند کوي ځکه دا خو ذمہ داری ده ذمہ دارانه خلک ځان خلاصي کوي ذمہ داری غواړي خلک وایي چې روکه کسړي دا بسو پوره کوي ذمہ داری به سب څوک سب پر راځي دا خو له مصیبت ده ویلانو امرو ایو حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي من ولي له القضاء فكانما ذبح بغیر سکین چاته د جج منصب ورکړي شو دسه د قاضي منصب ورکړي د خدا سره کې به چا کوم دي ذبح کړو د خدا سره چې لکه به چا کوم ذبح کړو د خو پاغه ځای باندې کې نه چې کله مې پرای داس د ذکی بیړه لګي د ایمان جنازه وشي د ایمان جنازه زموږ په پاکستان کې اوجه ډېر خوش اورته لره اوس هم پاکستان دا اعلی قسم جلان صحیح بل ازداد موږ چیف جسټس دا یعنی مشهور چې دا ډېر دیانتدار سره د پاکستان چیف جسټس ریټایر شو نو هغه اخري فیرویل اډریس کو نو هغه فیرویل اډریس کې دا خبره ډېر عجیب وکړه چې where justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. یعنی چې څو زر کول شي انصاف کړه کدا دې ډیلے کو دې معنا دا چې جسټس کول نه واړي یعنی دې ډیلے کوي یو سړی ته دا حق فورا ملایدل پکار دي justice delayed is justice denied. دوه درې جملې ویلې ډېرې عجیبه justice delayed is justice denied. بل ځای وې چې state and government could not live long without justice. چې ریاست او حکومت د بغیر د انصاف نه ډېر مدن شي پاتې کېږي بغیر د انصاف نه ډېر مدن د وجود عارضي وي د وجود سي عارضي وي دا ډېر په هان خلک دي اوس دوه درې فیصله ما سټډي کړې دي د سړی اسلامي شریعت باندې له خو عبور اوس نوې د بلوچستان ده هغه مطالعه د بلوچستان ده چودري صاحب ورته وایي د بلوچستان منطقې ده یعنی دغه چودرانو کې مسله چې ترتنیکان بلوچستان کې سټل شو او سینیئر موست ده او بل سینیئر موست کې دا فائدہ چې به نس کار چیف جسټس هودا باندې پاتې حالانکه د سینیئر موست د سپریم کورټ چیف جسټس تجدید نه بیا راغو سرویس کې کال پاتې یا شپږ غږ پاتې ریټایر شي دا ډوډۍ نه چیف جسټس د دوه ټایم ورته پاتې دي لس کال ورته پاتې دي ریټایرمنټ ته او د متعلق لیکل شوی چې د سابق چیف جسټس نوم ډېر زیات دیانتدار دی نو اني هاو یعنی ها درې مې بس هر څه درې مې سره له ډېر عجیب خبرې کوي بس ما په خاله به ډېر اهمه نه ونه کوم هاي کړی ها نه دستا مرګ ته وای پاتې ها anyhow ها درېمه خبره کړې و درېمه خبره کړې و which outlaws may have long hands. Outlaws may have long hands, but justice has longer than that. Outlaws may have long hands, but justice has longer than that. Outlaws مانا خلق چې قانون پامالي یعنی قانون پامالون کې ممکن د غي لاسونه به ډیر وژدي د لاسونه به ډیر وژدي خو د انصاف لاس دا غي نه زیات وژدي صحیح یعنی مقصد دا چې د لاس هغه طرفینه د انصاف نه کیږي ځکه د لاس آیت نه راشي که انصاف کیږي نو د اوټلاز د انصاف د لاس نه وته نشي صحیح هي خبر کړی بس سیف لغانت د درې وړه خبرې څنګه خوښ شي قیمتي دي ها ها وکذالک دارنګ مکننا مونږ قدرت ورکو یوسف علیہ السلام ته فل ارض پزمکه د مصر کې قدرت مولا ورک سړې قرونو ورځله کوي ته چې هلاک وشي الله تعالی وایي نه صرف دا چلته نه راوستو د بادشاہ په کور کې نو پالو جیل ته مې هم بوته
چې لږ مشکلات ته تیم شي چې څه وشي چې مشکلات ته تیم شي او ګوره حکومت ته ورسو وکذالک دارنګ مکننا قدرت ور کړو مو یوسف علی السلام لا فی الارض پزما کې مصر زمکه کې یتبوأ منها چې دب سکونت اختیارو منها پزمکه د مصر کې حيث یشا کمزه چې برد خوخوا مسړې چې په دومره لوړ منصب وي دغه وګور څه فلخانه اوس ما او تاونه سړې چې دې روان شي او ځینی ویار کړم به بدا فکر کوي را پاتې کېږم به کوم ځای او چې پادشم خرم بسره صحیح شو صحیح خو چې سره د منصب مالکی لکه زمونږ بوش صاحب هغه سره هم دا فکر چې زمونږ یو اټن کوم ځای پاتې کېږي هلټن کې خلک ورته سټانټو ولاړي الله تعالی یوسف علیه السلام سره داسې معاملې وکړه خو چې ایرکرافټ به کولیدو خلک ورته سټانټو ولاړي صحیح یتبوأ منها حيث یشاء یتبوأ منها چې سکونت اختیار ورش منها په مصر کې حيث اغذا یشاء چې دبو خوخوا نصیب برحمتنا مونږ رسو رحمت خپل من آچا تا نشاء چې زمونږ خوخشي ولا نضيع اجر المحسنين ان ضایع کو مونږ ریوارډ د نیکو خلقو ریوارډ خدای وایي مونږ سره پریزرو او محفوظ پروتي پریزرو او خدا غیر پر یو اپوینټډ ټایم دی هغه ټایم ورته بیا ورکو ډېر سختونه تکلیفونه ورتیر شي سختونه بیا البته قاضي ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه ډېر غریب کور سره تعلق او پلار نو یو مور و صحیح نو په دا بازار کې مزدوري کوله پتا کې څه کوله مزدوري به کوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داس کړی دا نو ما تاسو ته مې دا تقوا والا خلک چې په سړی ایکس ری وبس نه په دې نوجوان باندې ورته بچي څه کار کوي څه په دې بس یو بډای مور مې دا دلته دا مزدوري کوم نو ورته بچي ته سبق وایا ته څوک ته سبق وایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته قاضی ابو یوسف سے ویجی سے بخرم سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته استا دا فکر مکو دا اعتماد په الله ساته او که مشکل درته ملاویږي فیس کې نو فیس کوی صحیح به خلج نو بس راغن سبق شروع کو اوس یو ورځ دوه مرز مور په غوسه شو چې لک خمس دوری کوله څه پیسې دې ګټلې د ورځې څه پیسې د کار اوسته مولا د کار اوسته امولا د کار اوسته نو ډېر په غوسه رااله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مدرسې ته ورته چې مولوی صاحب نو غریبان خلک دا سبق ویل دا د مالدارو خلکو کار دی درځه کار زمو خدای الګ به مزدوری کوله موږ بس خوراک کا کو صحیح تا وې دې په سبقونو باندې وډکو نو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته مور کله تکلیف تام ځان باندې تیر کو دوم ځان باندې تیر کو دوم ځان باندې تیر کو بیا به ته ګوري چې بادشاہ به ته احترام کې پاسي سبقي بادشاہ به ته احترام هغه وې دا ته مونږ ته نشنه باغونه خې درسه دا خیالي باغونه دي د دې حقایق سره د ته ګوره بادشاہ ته ګوره اوس به چې ولا مخواله غریب کورای سره دی صحیح قاضی ابو یوسف سے رحمت اللہ علیہ بس غیر پاسو نوجوان له کو مورته را پاس صحیح خو د سړي زړه لګیدل او مدرسې کې دې مرز بیا راو تختیدا چې بیا راو تختیدا بیا سبق کې کېناستن په درې مرز بیا راو تختیدا بیا سبق کې کېناستن نو بل جوړ مور ورته یې اوس کو وایا نه اوس څه وا یو ورځ امام رحمت الله علیه ته وی چې زمانه درې مرز ما ډوډۍ نه خورلې درې مرز مې ډوډۍ مې نه خورلې ته شوبو باندې گزاره کوم صحیح او دا نستونه مې مشکل لري صحیح اوس امام رحمت الله علیه خو به طالب علم تربیت کو صرف تعلیم به نه ورکو سره ته تربیت به کو دی وجه په اسلامي شریعت کې اسلامي سیاست کې دا تعلیم وزارت کې دی وزارت تعلیم نه وای وزارت تربیت او تعلیم وای ورته تعلیم او تربیت نه شریعت اسلامي کې تربیت پکې تعلیم وروسته عربي کې ورته وزارت تربیت او تعلیم وای چډم به تربیت مست ده کله کې تربیت نه او تعلیم دی ورکو نو دا خو مصیبت ده چې د سړي تربیت نشي او تعلیم دی ورکو نو دا څه شه ده د دې وجه خصادي بابا ډېر عجیب خبر وکړه حیات وی چې بے ادب را علم فن آموختن را علم فن آموختن وی بے ادب را علم فن آموختن دادنے تے غصب دستے رازن چې ادب دیني ورکړه او افن او تعلیم دی ورته خو دا خدا څه ده لکه خلک شری چاکو ورکړي دا والا د ادب را علم فن آموختن دا دنه
ته غصب دسته راهزن. نو تربیت او ادب دار تعلیم نه مقدم دی. تاسو شه د تعلیم نه مقدم نو به انسان جوړ کړ، انسان له تعلیم ورکړه. نو به انسان جوړ کړ، نو انسان لته ها بلګي اول ته کاغذ راوړل وی چې بے ادب راغل مفن آموختن بے ادب راغل مفن آموختن دادنے تیغس بدستے رازن. سادی بابا سپوه سړیو ګوره یو شعر کې دومره لوی چې ها ودلی کو دادنے تیغ نه پیژنې ها چې دادنے تیغ حسب دستے رازن. دا خو لکه چاله چې پوره ورکه پلاس غلله دا ډېر خطرناک او یو بل شعر هم په دې مناسبت ویل دي چې سادیا شعر عازیا پندے مدے بدذات را. سادیا شعر عازیا پندے مدے بدذات را. بدذات سړی پند مور کوا چپړه خانه ودی کو تاول کې حیات شعر عازیا پندے مدے بدذات را. ویسے سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را. بدذات چو بالغ شود گردن زند استاد را. بدذات چو بالغ شود استاد را. دے بڑوں بے اٹیک پچا کئی دا سړی ډېر پوه سړی و. سادي بابا چو د دې خلکو ابزرویشن ډېر کېږي، د دې مشاهدات، یعنی دې لکه زموږ په شان څه وخت نه تېروي، دې خواري او شی باندې چې نظر اچوي څه فکر کوي ورته. دا ډېر فکرمند خلک دي. ها دا دغه سوي سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را. ہاں اللہ اکبر. پندے مدے بدذات را. بدذات چون عاقل شود. تو سادی بابا یو لوی غزل دی ما ته ټول خبره یاد خو هغه جانګش کړو ګرځیدا به وی چې وی سادیا روزه ازل رب حسن بترکان دادن. سادیا روزے ازل رب حسن بترکان دادن. زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن. او دا کته وګوره ما سادي بابا دا شعر چې مو کته زبیا دا چینیانو کوریانو دا زموږ ته ولاړ زه وشتانو په ګور چې واکې سادي بابا څه بلا سره وکړه دې خسته وختانی تاسو لوک تور وختي کنه او دا سره رشمی ودی چې سادیا روزه ازل رب حسن بترکان دادن. زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن. زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن. ادب و فضل و بلاغت ہما بمردم ہیں. اخویان دی دا ہندوستان خطر دے ویان خویان دی. ادب و فضل و بلاغت او لیکوالے خلیکوالی. ادب و فضل و بلاغت ہما بمردم ہند. ننگ و غیرت ہما بمردم افغان دادن. ماوی دا مڑی کولے کمگا آواز ننگ و غیرت ہما بمردم افغان دادن. صحیح ہے. نو بات دیر اوس دغه ننګ او غیرت خشه ده خو مونږ یې کله غلط ځای کې استعمال کله نه بلکې اکثر غلط ده یوز کوو نه اب یوز کوو مونږ یوز کوو نه ناجایز استعمال. حالانکه دا پښتنو ننګ او غیرت دا ډېر کمالي شی دی. دا ډېر ما چاته مې ذکر کو ما زموږ په دې علاقه کې دا ډېره پرده نه بس خو زنانه یو ساده
بس پسره چولې یو کلو مخ باندې روانه صحیح خو نارینه چې رواني او ورته کته نشي نارینه هغه سټیر نشي کولای ته نه راته ځکه هغه ته پته ده چې د سټیر نه وکړ نو بس نیکست منټ I am gone صحیح چې نیکست منټ کې نو دا اوس خود څه پته صحیح چې دې سره کنټرول شي اعتماد مسله ده او علامه اقبال مرحوم هغه ډېر عجیب خبره کړې و کہ آسیہ یک پہ کرے آب و گلست یاد ہے کہ آسیہ یک پہ کرے آب و گلست ملت افغا درا پہ کر دلست اب ادا پشتانہ چلی دا پدی جسم کے سرے زرد ملت افغان درا پہ کر دلست اور کشاد اس کشاد او کشاد آسیہ اس فتا دے او فتا دے آسیہ کہتے پشتانوں بیڑا کر کے ٹوڑے ایسیا بیڑا کر کرا اور کہ پشتانہ آباد چھو ٹوڑے آسیہ آبادی اس کشاد او کشاد آسیہ اس فتا دے او فتا دے آسیہ زمان متعلق کرے کل سو پروپیگنڈاو کی وہی دے دے مولا نزیاد پختون دے صحیح دا زمان تعریف نہ کئی یعنی زما غنده نه کوي مزمت نه کوي کندم کوي نه چې د مولای نه زیات پختون انی حفیظ علیم تاکہ فرض حفیظ علیم حفاظت کون کے عالم په امور د خزانه باندې وکذالک او دارنګ مکننا موږ قدرت ورکوم یوسف علیہ السلام ته په الارض پس مکه د مصر کې یتبوؤ منها چې سپوږنه کولې شو او سیدلې کولې شو مصر کې حیث یشا کوم ځای چې دغه خوا نصیب برحمتنا مونږ رسول کو د رحمت بل من آچا تا نشاو چې زمونږ خوښي ولا نزيح اجر المحسنین او نزاکو مونږ اجر او ریوارد د نیکانو خلقو موسما تاسو ته چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې لا نو امر من استامرنا هو مونږ منصب هغه چاته نو ورکو چې څوک داغه ډیماند او مطالبه وکي ځکه چې د سړي شاته موټي او سبل سو ولاړ دی چې د منصب په حواله باندې خیانت کول غواړي منصب په حواله څه کول غواړي ځکه وي ډیماند کوي منصب په حواله ها ډیماند ځکه کوي خو ځلته یوسف علیه السلام په ډیماند وکړو نو دې ډیماند کې د پهل نه کړي یعنی د اولیت نه د تقاضا نه کړي خو بادشاہ ورته وی چې تعالی منصب درکو بادشاہ ورته وی د تعالی منصب درکوم نو د خپل اپروچ په مطابق چې مخلوق ته خیر لما په کوم منصب کې دی صحیح یعنی منصب کو ډیسایډډ هو چې منصب درکوم خو اس کومه ذمہ داری چې په کوم اساس ته منصب ورکو ورته وزارت خزانه راکړه ها نظر خپل کو نظر غلط ولیکا چې بیا د سرور وړ امه مذهب دی چې یو سړی د تقوا په اساس په دې خبره پوي وي یعنی متقی سړی خدا ترسه او په دې خبره پوي چې کله ذمہ داري ته زرا وړاندې نشم نو دا قوي شی ظاهر کیږي دیوانه خیانتګر راځي چوره سے پاولو والا یہ لمجم تو تمہارے کے واپس ہے په دې باندې راځي او دا ارث تختی دا ارث کې نو الته کدا سړی وای چې نه زه خو منصب نه غواړم دا بیا خیانت دی دا بیا خیانت دی بیا چوره سے پاولو والا لار راځي یوسف علیہ السلام او کدی ذمہ داري ته مزان وړاندې نه کړه خلک دلوګي مړي بیا ځکه پلانینګ نشته څه نشته پلان نشته والعجر الاخرت اخامق اجر اخرت خیر بهتر دی للذین اچال پارا امنو چی مان راوړ دے وکانو یتقون مسلسل تقوا کوي څه دا پټولو کتابونو کې دي دا د سیاست اسلامي پټولو کتابونو کې نو صلی الله تعالی فرمایي چې یوسف علیه السلام ته دا اجر مې ورکو دنیا کې خور پسې فرمایي چې دنیا دا اجر دوره لوی اجر نه دی اصل اجر به کوم ځای آخرت کې نو فرمایي چې ولا اجر الاخرت او یقینا بدل اخرت خیر بهتر دا چا د پاره امنو چې ایمان راوړل خو صرف ایمان سره کار نه کیږي وکانو یتقون د ګرامر په اعتبار د کانو یتقون ته وی ماضی استمراری څه ورته
ماضی استمراری past continuous tense سوئی ورطا past continuous tense نردی معنی بکی گی انگریزی کے they had been practicing taqwa they had been یعنی constantly اور continuously taqwa کو لدى جوان پارا شعبہ کی تو جوان پارا شعبہ کی دا متقیان وجاء اخوة یوسف اراغ لرون یوسف علیہ السلام اس کا قحط سالی پریوتا او خوراک نہ ملاوی دو قحط سالی پریوتا وکال بعد وکال خو ارض دیو وکال بعد صلی اللہ یوسف علیہ السلام تعبیر ورکڑو باران نکید چی باران نکید ایک شئی نو دا خوراک قحط سالی پریوتا او دلتا خو یوسف علیہ السلام پلاننگ کرو دلتا خو پلاننگ ہو آل تا یعقوب علیہ السلام پر ذائق خود حکمرانان سا پلاننگ نو داغی خلی تا ضرورت ہو وی مصر کی دیر غلطا مصر کی دیر غلطا ہوا حکمران وی خسڑے دے طول خلقو لا ورکی پر ہیڈ یو دوش بار ورکی پا قیمتی ورکی او پر ہیڈ پیو نفر بانے دی یو وش بار ورکی نو دیو را لگا وجاء اخوة یوسف ارعاغ لرون یوسف علیہ السلام فدخلوا علیہ دی داخل شدتا فغرفهم ددوی او پیجندل وهم له منکرون خودوی دد پارا نپی جندن کی ذکر دوی پا خواب و خیال کدا چرکرات زمونگ رو با اکمل نشو خود چرکا با رخشوی و ساقت سوک بادشاہ کئی وهم له دچانو کر بھئی غریب بمنڈی تلو اخفی اب لخفی سر تور سر وهم له منکرون ادوی دد پارا نپی جندن کی ولما جهزهم چکلے دوی تیار کل بجہازیں سامان دوی جهزهم تجہیز دیتا ہوئے تجہیز کہ سوک دا سفر دا پارا تیارے اور سامان والا اترے بیگ والا ورکی بریف کیس والا ورکی کاغذات والا برابر کے دارے پاسپورٹ تے دادی ویزا دا پورا حالتا بیدن پا کاؤنٹر بانے تپوس کے میں دا کاغذ بورتا ہوئے صحیح شوا ہو گیا دا ورکی دا صحیح دیتا ہوئی تجہیز دیتا ہوئی تجہیز ولما جازم بجہازیں کلچ یوسف علیہ السلام دویلا سامان دا سفر تیار کر یعنی گلے والا ورکا قالن وی دویتا ایتونی راولی باتا بیخل لکم اغرور ساسو من ابیکم چی دا پلار ساسو ندے وستاسو دا پلار نستاسو یورور دے اغزان سر راولی کنا بیا خوباسی مرازی لکہ دا سلسلہ خوب وہ کارے چلی گی دا سلسلہ با وہ کارے چلی گی تعبیر ورکڑو بادشاہ تا چی وہ کارا بدا قحط سالی بھی نوز پا دی یو بار بانے خطا سو وہ کارا رشید تیر ورے یو بار بانے خواہ مخواہ پیارا دین جرازین نظام سرا قال اتونی بیخل لکم ویراولی ما تروستاسو من ابیکم دپلارستاسونا دپلارستاسونا سکار دی ہاف برادرو یوسف علیہ السلام دی ہاف برادرو الا ترونا ویتاسو نوینی انی اوفی کیلا چیز اوفی کیلا ہر یو سڑی تا یو بار پورا ورکو ہر یو سڑی تا یو بار متاسو بیو ایکسٹرا بار یو سینا سبو که فائدہ کی بشئی یو اضافہ بار بیو سی انی اوفل کیلا چی زور کو میو بار ہر کس دا وانا خیر المنزلین از بہتر دا ہاسپیٹیبل کسانو سخیم یعنی ہاسپیٹلیٹی ورکوم ذکر چی کم خلق دا بل وطن نرارل یو سرائے و دا بادشاہ لویا اگر کہ دی دری لرزی سلور رضی اپراتو دا خوراکونو با تیاری بلا دا بیولا مفتر کول خلقو دا خوراکونو مفتر کول تا زمان ہاسپیٹلیٹی مہمانداری مورا لوکا تھا صحیح فَإِن لَمْ تَعْتُونِي بِهِ وَكَتَعْتُرَانُ اسْتَمَاتَ دَغَرُورْ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي نَنِشْتَرِ اس بار تاسو دا پارا ما غسا یو بار بار تم نے ملا لیجی فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ستاز دا پارا یو بارم فی کس نے ملا لیجی وَلَا تَقْرَبُونِ اوے ماتا بنزدیم نرازی ماتا با قالو دوی ورطوئے وی سنراود غنہو وی منگبا مطالبہ کو دا متعلق اباو دا پلار دا دنا ذکر دے منگ دغا ستا سر وعدن شکولے کہ پلاری نے اگری اگا منگ سر نتری دی صحیح اس دا خبر پٹا سا سر چولے منگ سر نتری دی ذکر منگ سر خیر خونا دے کڑے صحیح خوشی باللہ سر پری چاہم پوچھتا گردو قالو سنراود عنو وی منگ بمطالبہ کو دا متعلق اباو دا پلار دا دنا وَإِنَّا لَفَاعِلٌ وَتِهِ دا سمت لنا دی ورطا وَإِنَّا رَيْتَ بِفکر وَإِنَّا لَفَاعِلٌ مگبو یقیناً دا کار کو دا کار با
یقینا کو ځکه دوی سره خطر پیدا ساتنه چې ورته و چې مطالبه وکاو او دې دا وایي چې دا خدای هیله یا بهانه جوړه مو د بارنو ورځي زئی ته شو خان بوزي قالوا سنراود عنه اباو مطالبه بکو د متعلق د پلا ددنا وانا لفاعلون اتاکی سرمونگا یقینا کون چې د مطالبه وقال لفتيانه یوسف علیہ السلام سره بل فکرو چې دا خو د پیغمبر اولاد دی د پیغمبر او دا کور کې مال دولت خودرنی یا خو چې څور سر راځي نو خلکو له ور کوي خلکو له ممکن ده چې نیکسټ ټریپ ته پاره د سر هیڅ سامان نه ای سره هیڅ سامان نه ځکه دې څه پیسې خو نه راوړي خو سامان راوړي او باټر سیل څه شو باټر سیل ورته باټر سیل دی دا ایکسچینج او د انګریزي کې او په قانون کې ورته باټر سیل وایي او په عربي کې ورته بیع المقایضه وایي څه ورته بیع المقایضه اسلام ورته بیع المقایضه وایي قانون ورته بارټر سیل بی ای آر ټی ای آر اس ای ایل ای بارټر سیل چې سامان په بدله سامان د پیسو بدله نه د څه سامان بدله سامان د بیع المقایضه وایي شریعت کې او په قانون کې ورته بارټر سیل او ساده انګریزي کې ورته ایکسچینج څه ورته ایکسچینج تبادله ها نو یوسف علیہ السلام سره دا فکر چې کدوې سره بیا سوینه نو دا خو د پیغمبر اولاد د خیرات غوښتل خو نه راځي دغه خو درګه ومړ شي خو خیرات غوښتل نه راځي ایکسچینج کې کسي ور سره معاله راځي ناغه یو هیله وکړه خپل نوکرانو ته ویل دوی دا سامان دوی دي بارون کې کېدا وای سامان ورسو کې د بارونو کې کېدا وای وقال لفتيانه وی خادمان خپلوتا اجعلوا بضاعتهم چکه دی دا سامان دوی فیر حالم په بارور دوی کې لعلهم يعرفون دې د پاره چې دوی داو پیژ او چې کله واپس درشي بارونو کولا او دا سامان خو غلطه سره راغله که څه مسله ده زمون سامان ټول بیرته راغله اذن قلبو الى عالم چې کله واپس درشي دوی آل خپل تعالی غلو يرجعون یقینا بدوی واپس راځي بیا فلما رجعوا الى بهم چې کله دوی واپس لاړ پلار خپل تا کادو دوی ابانا پلار زمونږه منع من الکیلو وی زمونږ من شوه د غلا زمونږ من ریسټریکشن خو دي شي شرط ده منع من الکیلو و ممنوع شوی دا مونگنا غلا فارسل مغنا اولیگا مونگ سراخا نار ارز مونگا نکتل چی مونگ غلا راوڑو و انا لہو لحافظون امونگا یقینا دا حفاظت کون کیو قال اوے یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ زوی پتاسو اعتمادکم دا باپ کی لکر در رور پا باپ کی در بار اعتماد کرو قال اوے یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ آیا ز اعتمادکم تاسو باندې د باپ کې الله کما عملتکم پشان د آلک اعتماد کلو تاسو باندې علا اخی په باب ضرور د کې من قبل مخکره دی نو ټیک ټاک کې مې اعتماد کوي تاسو دورک لکشي او التغه بادشاہ ډیماند کړی دنو خدا سره د لړسی نه خدای اعتماد کوي ما تاسو باندې مخکوم کړه مخکې د ضرور باپ یې در باندې اعتماد کړو ښکار ته مې در سره لګلو او تاسو بیا واپس رانوست فالله خیر حافظا پس اللہ تعالی بہتر حفاظت کون کے وهو ارحم الراحمین ادا اللہ تعالی زیاد رحم کون کے درحم کون کو سخدے ولما فتحوا متاعهم چکل دوی کلاو کا سامان پر وجدوا بذاتهم نوی مندخ پر سامان ردت الیم چو واپس کیشو دیتا قالو دوی آبانا وی پلار زمونگا ما نبغی هذه بدعاتنا ردت لینا قالو دوی آبانا وی پلار زمونگا ما نبغی ما کننا نبغی تچرتا مونگ بانے دا بدگمانیوں نکی چکنی مونگا التزان دا فقیرانو پہ حیث پیش کرے مونگا جدیر غریبانان یو ادم اولیاء سے افزامن یو خیر موتی خی ډېر جزان یو چرته مونږ باندې دا بد ګمانیونه کې چې مونږ دا څه خواره خپل جوړ کړی دا سامان ذکر ته واپس کړی دی زمونږ دې سره تعلق نشته
څکو چې یعقوب علیه السلام مزار ورته او پیغمبر دی یو به غوسه شو دې خبره باندې تاسو هلته د عزت سودا کړی دا سمو کړی دا عزت سودا مو کړی دا ځان ورته خوار پار کړی دی موږ د علیه السلام یا الله زموږ شیخ ته رحمت الله علیه وایي خدای دې په مولیانو رحم وکړي الله دې مولیانو په ځامنو رحم وکړي الله دې مولیانو رحم وکړي او خدای دې مولیانو په ځامنو رحم وکړي وی مولا لا بیا هم خې خودداری پکې وی د مولا زوی مولا زوی خلکو ته به خلصي پیسې کوي پلان کې مولې شرزي صحیح مقصد دا د دې خلاف واچي صحیح دا د دې چې د پلار خرڅې ځای په څه دا حلاله ده چې په به سره کوم مولا زوی چې پلار خرڅې وی دا زوی دا حلاله ده اوس یعقوب علیه السلام ورته زه خو مې خرڅ کړې قالوا دو یا ابانا او پلار زمونگا ما نبلی مونگو ردا مطالبہ نہ کر خوازی بدعاتنا ویدار سامان زمونگا ردتی لینا واپس کشوی دے مونتا ونمیر آلنا مونبا غلراؤڑو آلنا کور پلتا ونخفض وخانا حفاظت بکو دروح پل ونزدادو کیل بغیر او اضافی براڑو بار دے یو اوش بغیر مانا اوش او کېر معنا بار تاسو بار وای ذالک کیل یسیر ودا د سړی په سر باندې یو اضافي بار راول ډیر آسان بار دی په خو سړی لړسي داغه قانون دا دی چې سړی په سر څور شي ورکه یو بار ورکه ناغه ورته ټیک ده قال او یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم زہر گزن لگم دے تاثرا حتی توتونی مگر علا چی تاثرا کئی ماتا موسقا یو وعدا من اللہ دا اللہ جانب دا قسم بکوئی داتا موسقا من اللہ یعنی دا سی وسیقہ برا کوئی چی پاغیب اللہ گوا کوئی سبا کوئی پاغیب اللہ گوا کوئی یعنی ما وڑان دے بدا قسم کوئی چی قسم دے یعقوب طول مریگو یا بدے را ولو خامخا زبا دې کړه دا نه منم چې هغه شرم خو کړه تاسو ټول راغله تاسو ټول واپس راغله او شرم وکړه لتاتننی نو ما ته اعتماد را کوي د الله پنو څنګه اعتماد چې لتاتننی به چرا ولای بده خامخاماتا ها الا ان يحاط بكم مگر الا چې پتا سو ټول باندې د هلاکت احاطه وکړي شي کټول بم کې والوته نو ځخیر ده ډېر پکې والي خو کې आवाज دې الوته دا سے بم نہ منم میں دا سے بم نہ منم چلا کوئی چلتا بم خلاص آپ کو ابھی تو مٹر بچ صحیح میں کہتا ټول وادو ته اب بیا قرآن کې فلما آتوا موثقهم چکر دوی ورکړه یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا محکم وعده په قسم باندې قال او وت یعقوب علیہ السلام ځکه خو مخکې ورسره خیانت کړو نو یعقوب علیہ السلام ورته بیا وې دغه وای ګوره وای دا الفاظ چې الله علی ما نقول وکیل خدای زمون په دې بیان باندې گواه ده صحیح قال وی الله تعالی علامه په خبره نقول چې مونږه وای وکیل گواه ده او دا جمله د عربو کې ډیره معروفه جمله ده اوس عرب کې سو خبره کوي سواده کوي یا سو بزنس کوي یا څه کوي صحیح اجي بزنس ان تورس الله وکیل صحیح الله وکیل چې الله گواه ده یعنی معنا دا چې ته وګوره خدای ته جواب دی که خیانت تر سره وکړه ورته وای الله وکیل وقال اوید یعقوب علیہ السلام یا بنی چې او زامن زما ځکه پیغمبر خاندان چې دا شایسته دی دسه د قد او قامت او صورت په اعتبار ډیر شایسته او دا خو یو ول ځوانان د ټولو یو شان کمپلیکشن صحیح یعقوب علیہ السلام ورته وی شرط چې نه نوځي ټول د یو طرف نه من نه وځي نظر بد مو نه وي نظر نشي وقال يا بني او زامن زما لا تدخلوا من باب واحد ومداخله گئی د یوې دروازې نه وادخلوا داخل شيء من ابواب متفرقه د مختلفو دروازو نه نو دا تدبیرو دا څه دا تدبیرو ورپسې توکل خبره ده ورپسې څه خبره ده د توکل خبره او د انسان ایمان دا د تدبیر او د توکل په میس کې رواني دا تولیکا چې ایمان دا د تدبیر او د توکل په دامیس کې که صرف تدبیر باندې روانه دا ایمان نه دی دا ته په خدای عقیده ساتي صرف په خپل پلانینګ دی یقین وي په خپل تدبیر دی یقین وي دې معنا نه په خدای په تاسو نه باندې شته دا ټول کارونه په خپل سره غوښتي دي خدای له چټي ورکړي دا
صحیح او که صرف د خدای په توکل نه دي ایس پلان نه کوي صحیح دا ایمان نه دی دا ته به همت ہے څه شي دا د دې وجه مونږ وایو چې انسان د تدبیر مکلف دی لگا تولی چې انسان په تدبیر مکلف دی او په تقدیر باندې عقیده ده په تدبیر مکلف دی او په تقدیر عقیده ده دالته یو حدیث لیکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سیف الله خان کہ المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف قوت والا مسلمان دا بہتر دے اور خدای ته ډیر خوش دی په مقابله د کمزوري مسلمان کې مسلمانانو چې باهمي کمپیریزن وکړي نو کوم مسلمان د خدای خوښ دی قوت والا په کوم میدان هر میدان کې د معیشت میدان کې قوت والا د عقیده میدان کې قوت والا د اخلاقیاتو میدان کې قوت والا د اعمالو میدان کې قوت والا د سیاست میدان کې قوت والا د ساينس او ټیکنالوژي میدان کې قوت والا چې قوت یې په کې دا مسلمان د ضعیف مقابله کې د خدای خوښ دی دی بهتر دی خو پیغمبر علیہ السلام ورپسې وایي چې دې دا معنا نه ده چې کمزوري مسلمان باندې پرایورټي غیر مسلم له چلی ورنه کې وفي کل خیر او مسلمان کې خیر د کمزوري وي که کمزوري نو بیا په کوم څه ده خیر دی وفي كل خير احرص على ما ينفعك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی احرص على ما ينفعك plan make a plan and be eager and anxious whatever will benefit you planning کا تدبیر کا منصوبہ کا وړاندې شي هغه عمل ته چې کوم د فائدې لپاره پاره چې کوم څه یعنی لافل له د فائدې لپاره پاره ولا تعجز کمزور کېږه ما بزدل کېږه ما ځکه بزدل سره خو به اس کار نشي کوله بزدل سره یعنی فار ایگزامپل چلو د حیات مثال بوالو حیات بزنس کې څه کې بس اوس پلان دې کوي بزنس لپاره کنه کوي اجرني بزنس لپاره پلانینګ کوي د خپل اپروچ مطابق چې د ماحول مطابق د دې بزنس لپاره سب پلانینګ وکم صحیح اوس پلانینګ خو کو اوس کده دا هچکچاټ او هیزیټیشن کوي چې را پته نشته دې کې اوس پیسې ولګو مکو نو لګو مچ او موبایل مو کو او غټبو کوم پته نشته سبو شي نو دې بزنس کوله نه بس دې بلاس کړو دا سوچ کې دیو چې پیغمبر اسلام فرمایي ولا تعجز بزدل کېږه مت جس گو هډ ډونټ بی کورد ویکنس مخکاره کوه وړاندې شکار شروع کوه ولا تعجز واستعن بالله حال بتا پلانینګ تاو کو امداد د الله نه غواړه پلانینګ تاو کو امداد د الله نه غواړه وان اصابك شيء دا یو کې څه په لخانه چې پلانینګ تاو کو امداد د الله نه غواړه واستعن بالله وان اصابك شيء که نتیجه تا پلانینګ هم کړل الله نه د امداد مو غوښتو خو نتیجه مخالفه رااله نتیجه سره فائدہ ونشو مخالفه رااله وان اصابك شيء که نتیجه مخالفه رااله فقل ما شاء الله وما قدر نو التوبه چې دا د خدای فیصله او د خدای تقدیر دا د خدای فیصله او د خدای تقدیر ولا تقل پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه وسلم دا سه موایا لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا یاره که داسې مې کړو نو داسې بشي او که داسې مې کړو داسې بشي پیغمبر اسلام فرمای دا لو کلمه بالکل مې استعمال یاره که داسې مې کړو داسې بشي فان لو تفتح باب الشیطان دا خو ته شیطان ته دروازه کولاوي او ته شیطان له اکسس ورکې نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر ورته وی چې په یو دروازه من نوځي خرست ورته توکل خبر وکړه چې وما اغني عنكم من الله وذن شم د فقول تاسونا من الله د فیصله د الله باق من شيء لګوندهم چې خدای څخه فیصله تکلیف کړی به تاسو ته خامخاره خدا تدبیر دی ان الحكم الا لله ند حکم و قدرت مگر د الله پلاس کی علیه توکلت پدغه الله ما اعتماد کړه دے وعلیه فلیتوکل المتوکل او پدا الله ر توکل کې توکل کوونکی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین ربنا ارحمنا بالقران عظیم لما ذکرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين